السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور د قندهار ولایت نه د همت په نامه باندې پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې که چیرته د یو چا ذکر نجس وي، له خپلې ښځې سره جماع کولی سي که نه؟ نو محترم وروره، کله چې یو سړی د خپلې ښځې سره جماع کوي او ذکر یې نجس وي، نو باید یو وار یې هغه خپل ذکر ومینځي، پس له هغه نه جماع وکړي. او که نجس وي وی نه مینځي، نو علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله د شوافیعو بعض علماو نه استدلال کړی ده او لیکلي دي چې دا جماع حرامه ګرځېږي. او بیا لیکلي ویظهر انه عندنا كذلك، د موږ د احنافو په نظم هم دغسې ده، یعنی حرامه ده. لما فيه من التمضخ بالنجاسه بلا ضرورت وللامکان غسله بخلاف. نو حاصل یې داسې د محترمه که یو سړي ذکر نجس و، له خپلې ښځې سره یې جماع کوله، که ضرورت و حاجت و بیا جایز ده، که ضرورت و حاجت نه و بیا ناروا ده. مثلا ښځه مستحاضه وله، یو خو حیض ده یو استحاض ده. که ښځه مستحاضه و په دې حالت کې خو نو د سړي ذکر په وینو نجس کیږي، خو هغه پروا نه کوي محترمه، هلته جایز ده. یا سړی سلسل بول مرض باندې اخته ده، الا اذا كان به سلسل بول فيحل كوتي المستحاضة مع الجريان. الله پاک دی روغ جوړ لره. دا خبر علامه ابن العابدین الشامی پر رد المحتار کې کړی ده. اصل کې دغه خبر په شوافیع علماو کې د شافعي مذهب عالم علامه ابن الحجر الهیتمی الشافعي په فتاوا هیتمی الکبرا کې ذکر کړی، بیا شامی دلته هم ترنه نقل کړی. نو دا خبر شامی رحمه الله په اول جلد د حیض په مبحث کې 4 15 صفحه کې ذکر کړی.